أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير نئے درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ مائدہ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 16 آیات نمبر 119-120 دو آیاتونه به لیکيږي او د سره بچنه هغه سورۃ مائده تکمیل تورس ان شاء الله. الله رب العزت فرمایي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. بیا الله پاک فرمایي چې دا هغه ورځ ده چې نفع رسوي چې نو هغه رښتینو ته د هغوی رښتیا چې دنیا کې رښتیا ویلي نو دغه رښتیا به د انسان له په آخرت کې دی نو هغه بیا دغه رښتیا به فایده ورکوي ځکه چې دنیا دا دارالعمل دی او آخرت دا دارالجزا ده. نو چې کله دنیا دارالعمل دی او آخرت چې دی نو هغه دارالجزا ده نو دارالعمل کې د انسان عمل کېږي دارالجزا کې چې نو په هغې باندې بیا څه ورکولی کېږي ثواب او جزا چې دی نو هغه ورکولی کېږي. نو اوس چې دلته کم انسانانو څومره رښتیا ویلي څومره چې دی نو هغه اعمال صالحه کړي دغه په قدر به د انسان ته بیا په آخرت کې په هغې باندې اجر و ثواب چې دی نو هغه میلایږي. نو تفسیر خازن کې لیکلي د ټولو نه لوی رښتیا دوه کسان چې دی نو هغه ډېر رښتیا ویلي دي خو د یو کس رښتیا چې دی نو هغه فایده ورکړي او د بل کس رښتیاو چې دی نو هغه فایده نه ده ورکړي ځکه چې نو هغه ورسره ایمان نه ولو ایمان نه بغیر که رښتیا وایي یا سړی دغه کوي نو د هغه فایده ونه ورکوي. لکه مثال په طور کې د مخکې آیات کې تیر شول حضرت عیسی علیه السلام ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. الله ما خو دوی ته هغه خبره کړې ده چې کم تاسو ما ته ویلي وه او هغه خبر چې نو هغه څه وه نو تاسو یې چې زما عبادت کوئ او زما چې نو هغه د رب یعنې ما ورته چې الله د الله وحدانیت منئ د الله نه ما سوا د بل چا وحدانیت چې نو هغه مه منئ. نو الله رب العزت وایي دغه شان چې چا هم رښتیا ویلي نو د هغوی ټولو ته به د هغوی دغه رښتیا چې نو هغه فایده ورکوي. دویم طرف ته چې نو هغه شیطان هم دغه کړو خو شیطان هغه د الله جل جلاله نافرمانی چې نو هغه کړې وه یوم یبعثون پورې د هغه ته مهلت ورکړی شی و خو د هغه دغه شیطان چې نو هغه هم دغه ویلو او بیا د دغه باوجود شیطان ته چې د هغې فایده هېڅ هم نه ورکوي. ولې ځکه د شیطان ورسره ایمان چې دی نو هغه نه نو چې کله مسلمان وي او مسلمان چې دی نو هغه د ایمان سره اعمال صالحه کوي نو دې انسان ته بیا په ورځ د قیامت په دغه باندې اجر و ثواب چې دی نو میلایږي. او کافر که هر څومره رښتیا ووایي دی که هر څومره چې دی نو هغه ښه عمل ښه چې دی نو هغه کارونه وکړي خو دا د په آخرت کې به دی باندې هېڅ چې دی نو هغه جزا ثواب چې دی نو هغه نشي میلایدلی. ولې وجه دا ده چې د سره عمل چې دی نو هغه نشته ایمان ورسره نشته او چې ایمان نه بغیر د ایمان نه د یو انسان د یو عمل هم چې دی نو هغه فکر هغه نشي راتلی. او حدیث مبارکه کې هم راځي مختلف ډېر شي احادیث دي من جمله یو حدیث په هغې کې دا دی چې نو هغه الصدق ینجي والکذب یهلک رښتیا سړی همیشه خلاصوي او دروغ سړی همیشه ګیروي. الصدق ینجي رښتیا سړی ته نجات ورکوي والکذب یهلک دروغ چې نو هغه سړی هلاکوي. موږ اکثر دا خبرو کو یار په دې معامله کې دروغ هم زه وبچ شم د هغې نه بله جوړه شي بل نه بله بیا چې دی نو هغه جوړ شي. روایت کې راځي مفهوم دا د یو دروغ دپاره بیا انسان سل دروغ ووایي او بل حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دا دی الصدق تمانین ان فی الصدق تمانینة په رښتیاو کې چې دی نو هغه اطمینان دی او سکون دی. کله چې سړی رښتیا وایي نو دی به دغه خبره که په هغه وخت باندې هر څومره ترخه هر څومره په چا بدوله کې هر څه مسله جوړ شي خو وروسته دا انسان چې نو هغه مطمئن وي
ولې د پته ما دغه رښتیا ویلي دي او د دغه خبرې نه د یادولو کوشش کوي نه د هغې د الفاظو جوړولو چې دی نو هغه کوشش کوي ځکه دی خو رښتیا دی او دغه کومه خبر چې حقه خبره کوي نو دی اوس هم هغه شانتي کوي هفته بعد هم هغه شانتي کولی شي کال بعد هم هغه شانتي کولی شي او دغه دروغ چې دی نو هغه کذب نو د هغې کذب ته راځي چې ان فی الکذب چې نو هغه ان الکذب ریبة کذب دروغ چې دی نو هغه تردد پیدا کوي دی بیا په خپله خبره باندې دته دغه نه نو دی بیا د هغې الفاظ یاد ساتي د هغې طریقې کار یاد ساتي د هغې خبرې چې نو هغه باندې غور کوي چې دا ما څنګه ویلو دویمه خبره که بیا تپوس کوم د دې نه چېرته چې نو هغه خلاف ونه ویم نو دی بیا د هغې ټول لپاره نو دی په تردد کې چې نو هغه اچوي نو الله وایي چې نو قال الله هذا یوم ینفع الصادقین د تمام جمهور چې نو هغه مفسرینو ټولو قول دا دی چې دلته د یوم نه ورځ هغې نه ورځ قیامت د ورځ نو هغه مراد ده لهم نو کم سړی چې رښتیا وایي د راتلو نه مخکې چې نو لوی رښتیا د الله رب العزت د وحدانیت اقرار کول دي نو څوک چې دغه رښتیا وایي د دې دپاره به څه نو الله وی لهم جنات د دوی دپاره باغونه تجري من تحتها الانهار د باغونو صفت الله پاک ذکر کوي خالدین فیها ابدا دیو په دغه باغونو کې همیشه همیشه د دنیا خو هر شي نو هغه پانی ده ځواني پانی ده صحت فانی دی نعمت فانی دی چې کم یو شی عقل فانی دی چې څه ګورې دا ټول شیزونه فانی دی یا به تا پرېږدي او یا به تو پرېږدي او ځای به دی هلته همیشه همیشه د آخرت کې دی نو هغه بالکل همیشه همیشه دپاره دی نو الله وایي دوی ته به دغه باغات وي دغه راحتونه او نعمتونه به دا به د څه ټایمه پورې څه وخته پورې به الله وایي نه خالدین فیها ابدا دیو په دې کې همیشه وي او بیا دغه نه لوی انعام رضی الله عنهم ورضوا عنه الله دې موږ ټول ته نصیب کړي په سورۃ توبه کې بیا راشي د هغې نه الله رب العزت نو هغه رضوان من الله اکبر د الله د طرف نه دا د ټولو نه لوی چې نو هغه نعمت دی چې الله به راضي شي بیا به د چېرته الله پاک نه نارضه کېږي ځکه دنیا کې انسان که ډېر عبادت وکړي د الله ډېر نو هغه راضي خو دا خدشه موجود وي چې د ده نه څه کردار د ده نه څه افعل څه د نه نو هغه داسې یو حرکت صادر شي او په هغې واپس الله پاک بیا ناراضه شي خو چې کله آخرت کې یو پیره د الله رب العزت د رضا اعلان وشو نو بیا دا نه ترمذی مسلم چې نو هغه روایت دی د هغې مفهوم دا دی وایي چې نو هغه کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي دوی په خپل خپل ټکانو شي دوی ته هر یو نعمت نو وافر مقدار باندې میلاو شي نو چې دا ټول هر څه وشي بیا به الله رب العزت چې نو هغه د بندګانو ته ما یلیق بشانه چې څنګه د الله د ذات سره ښایي دقې شانتې الله پاک به ورته اطلاع وکړي الله پاک به چې نو هغه به ورته راشي نو هغه به وایي چې ای زما بندګانو زه تاسو له یو داسې یو بل نعمت چې نو هغه در کوم چې تاسو به نه لیدلی دوی الله موږ له بل څه نعمت راکړي تا موږ له صحت را کړی حسن دې را الله کو رزق دې را الله کو بیبیانې دې را الله کو چې څه نعمتونه دې ټول چې د په وس کې کم راځي دی به دا یې تذکره وکړي الله جل جلاله وایي د دې نه علاوه یو بل شی نه انعام دی هغه دا دی چې نن ورځ زه ستاسو نه راضي شولم لا اسخط بعده او د دې نه وروسته به زه چېرته هم بیا ستاسو چې نو هغه نه ناراضه کېږم وایي په دغه وخت باندې د دې جنتیانو به دومره خوشحالي چې د هغې به انتها وشي که چېرته د خوشحالۍ نه مرګ وی نو دوی به مړه شوي ولو بار الله دې موږ ټول ته نصیب کړي نو الله د هغې جنت وایي د دغې رښتیاو په ذریعه چې کم جنت میلایږي د هغې دغه صفتونه دي او د هغې سره به بیا د الله د رضا اعلان وشي ذلک الفوز العظیم الله وی دا د ټولو نه لویه کامیابي چې نو هغه دا ده دنیا به صحیح ده دنیا به څه کامیابي دنیا کې یو سړی لوی چې نو هغه افسر جوړ شي بل ورځ چې ګورې چې ریټایرمنټ ولور کې خبره ختم شي دنیا کې یو سړی چې نو هغه د دنیا وزیر اعظم جوړ شي صدر جوړ شي چې کمې موږ ته دا غټ شیزونه ښکاري نن چې نو هغه دقې سبا د هغه هېڅ هم نه نن چې نو هغه په تخت باندې ناست وي سبا چې نو هغه د جیل تمبو شاته چې نو هغه ولاړي دا څه کامیابي ده دا څه کامراني ده دا څه عزت دی دا چې نو هغه سره اصل عزت اصل کامیابی اصل چې نو هغه ګټه هغه د آخرت د الله دې موږ ټول ته نصیب کړي او الله دې موږ سره د دغې غم او فکر چې نو هغه پیدا کړي نو ځکه الله دې وایي ذلک الفوز العظیم د ټولو نه لویه چې دی نو هغه کامیابي ده لله ملک السماوات والارض د الله دپاره چې نو هغه بادشاهي ده د اسمان او د ځمکې وما فیهن او څه چې په دغې کې دا سوال بارها پیرې ته مخکې دی نو هغه موږ ویلی دی چې د دې نه ما سوا لوی د الله کائنات دی
زمکه اسمان دا خو یو مخلوق دی. الله رب العزت وی رب العالمین دی الله پاک. دین علاوه نورم ډېر لوی لوی مخلوقات او لوی لوی عالم د الله پاک چې نو هغه دي. د دې دوه بارها پیرې په مخه الله پاک چې تذکره کوي نو د دې دوه نو مخکې موږ دا جواب د دوه تذکره الله پاک د دې وجه نه بار بار کوي چې د انسان په مشاهده کې سحر بیګات نو هغه د په مشاهده کې د نظر د وړاندې راځي نو ځمکه او اسمان راځي. د لدین بل لوی کائنات د الله پاک نه دی معلوم نو ځکه الله ورته چې ګوره دا ټول هر څه دا صرف د الله دی، الله ته پاتې دي. لله ملک السماوات والارض وما فيهن سجب دې کې دي دا ټول د الله دی. وهو على كل شيء قدير هغه الله په هر یو شی باندې چې نو هغه قادر دی. یو نه اخلي بل ورکه بل نه واخلي بل ورکه. څنګه تصرف چې الله پاک په کول غواړي هغه کول شي ځکه مالک الله پاک دی. الله دې موږ ته د غفصي په نصیب کړي. قال الله وایب الله تعالی هذا یوم ينفع الصادقین دا هغه ورځ ده چې نفع به ورسوي الصادقین رښتینو ته صدقهم د هغوی رښتیا لهم د دوی دپاره جناتون باغونه به تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه به یې په هغې کې رضی الله عنهم راضي به شي الله پاک د دوی نه ورضوا عنه او راضي به شي دوی د الله نه ذلك الفوز العظیم دا کامیابی د لویه لله ملک السماوات د الله د پاره د بادشاهي د اسمانونو والارض او د ځمکو وما فيهن او هغه څه چې په دې کې دي وهو او هغه الله پاک علی کل شیء په هر شی باندې قادر دی. قال الله وایب الله تعالی هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم دا هغه ورځ ده چې رښتینو ته به د هغوی رښتیا فایده ورکړي لهم د دوی دپاره جناتون باغونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین همیشه به فیها په هغې کې ابدا تل تر تل همیشه رضی الله عنه راضي شول الله پاک عنهم د دوی نه ورضوا او راضي شول دوی عنه د الله پاک نه ذلک الفوز العظیم دا کامیابی د لویه لله د الله دپاره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو والارض او د ځمکې نه وما فیهن او هغه څه چې په دې کې دي وهو علی کل شیء قدیر او هغه الله پاک په هر شي باندې قادر دی.